کنه خلک داسې وي چې هګۍ د منځ نه بیخي کوه نه. خوش پیغمبر فرمایي چې دغه سړی په دواړه غوږینه کښې لیا په یوه غوږ کښې شیطون متیاز کړی دي چې کوم خلک هګۍ ته نو وخت ترچګېږي ای چې وګا چې بنده څملي دا نن سبقونه هسې لوا خبره ځان ترونه وګا چې بنده کله څملي شیطون یې په دا څړکه درې ګانډه ویر وکړو شیطون خپل ترتیب دی څرنګه ګانډه ویر کړو چې دا سړی ښه غافل وي یا چې بیا داسې د الله نیک بندګون وي هګۍ ده چې کله رچک شي اچھا د یوه ګانډه کولاو شي بیا چې کله اوداس وکړو دا دومه ګانډه کولاو شي چې لمینځ وکړو دا درمه د شیطون ګانډه کولاو شي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه سړی سابو یې ډېره حشاش بشاش ډېر خوشحالی وي ډېر خوشحال وي بیا چې څوک داسې وي چې هګۍ دا رچک نه شي د هغه د ګانډې تړل یې شوروي چې په وطن نه به لاس باجر چګېږي هغه سړي سابو ډېر پریشان وي او ډېر بې ارواخته ډېر بې برکته وي موږ ته خو د الله نر وویني نه د خدای پې پوی کړي موږ خو دا را پې پوهېږه چې کله درې کور ته لوړ شم په لمونځه نه اورستی څمله بیا سترګې یې سړي لوړې شي چګېږه سخت پریشان و رات بعد خوبي نه وینه نو دا په خلق نه الله پاک ناراضګي وانه شنادو